بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ویلکم ټو شفای صحت ټپس. شفای صحت ټپس چینل ته تاسو پر اتک تاسو ته هرکلی وایم او تاسو ډیره شکریا ادا کوم. مینوال امید لرم چې تاسو به ټیک ټاک یې او د صحت جامه به مو پتن وي. نن به ان شاء الله مینوالو د چهره خوبصورتۍ باره کې او د جلد مزیدارولو باره کې معلومات حاصلوم. خو اول د هغې نه مخکې ستاسو خدمت کې گزارش کوم چې زموږ شفای صحت ټپس چینل ضرور سبسکرایب کړئ او شیر کړئ او ډېر لایک کړئ او د غنټې والا نشان هم دباو کړئ ځکه چې زموږ راتلونکي نوې ویډیو تاسو ته په اسانه او د ټولو نه مخکې میلاو شي. مینوالو بعضې جینکۍ زموږ خویندې او بعضې زموږ داسې وروڼه چې هغوی شکایت کوي چې په جلد یعنې سرمنې باندې داغونه نشانونه او دانې وغیره راوځي چې دې په وجه یې زینت او ښایست کې کمی واقع کېږي او دوی علاج په ځای د جلد صفا کولو او خشته او مزیدارولو دپاره ګران او قیمتي کریمونه استعمالوي. خو افسوس دا دی چې د رنګ سپینولو او د ښکلا پیدا کولو والا کریمونه وقتي طور په جلد ښه اثرات پرېږدي خو وروستو یې بیا د مخ نه خوبصورتي او ښکلا ختم شي او مخ یې تور شي او جلدي امراضو په وجه یې جلد بدنما شي. مینوالو د دې واحد حل دا دی چې رنګ ښکلي کولو والا او رنګ سپینولو والا کریمونو نه د ځان بچاو پکار دی. دې نه علاوه چټپټي خوراک، سره کړي څیزونه او د بېکرۍ سامان ترک کول پکار دي. ساده متوازن غذا خوړل پکار دي، خصوصا سبزیانو استعمال ډېر پکار دی. نن سبا د ګازرو سیزن دی، د ګازرو د جوس استعمال ډېر پکار دی. دې نه علاوه کینو، فروټر، مالټه وغیره دا ډېر خوړل پکار دي. مینوالو رنګ خشته کولو، مزیدارولو او د سپینولو دپاره دا نسخه تاسو سره شریک کول غواړم. دا نسخه ضرور په خپل استعمال کې راولئ. انشاءالله دې سره به ستاسو په مخ کې ښکلا او مزیداري او سپینوالی پیدا شي. مینوالو نسخه دا ده چې د اوربشو اوړو، زیتون تیل، لیمو رس، ګلیسرین او اوبه په یو مقدار کې میلاو کړئ. دې نه به پیسټ جوړ شي. دا به روزانه ماسخوتن په مخ او لاسونو استعمالوئ. 15 منټه پس نیم ګرم اوبو سره مخ لاس وینځئ. دې سره به انشاءالله ستاسو په مخ کې ډېره مزیداري او خوبصورتي او ښکلا او انشاءالله دې سره به رنګ هم سپین شي. مینوالو امید لرم چې ستاسو به دا ویډیو خوښه شوې وي. زموږ د حوصله افزای لپاره دا ویډیو ضرور لایک کړئ. انشاءالله راتلونکي ویډیو کې به بیا میلاویږو. او ستاسو نه غواړم اجازت د لوی الله په امان.